ما اهل لغیر اللہ به. اهل دا د احلال نه دی، احلال د حلال نه دی. حلال حلال چې ورته وایي چاند سپوږمۍ، او دې سپوږمۍ ته حلال به ځکه وي عربو چې عام طور باندې سپوږمۍ چې ښکاره شي نو خامخا د سړي دغه نه یو قسم اواز وځي چې او هغه د سپوږمۍ، هغه د میاش، او که ورسره نور وي نو هغه یې ټیم ښایي، خاص کر که د اختر یا د روجي وي. بیا خو خلک په بسونو کې نه هم وګوري، بیا ورته ښه متوجه وي. مطلب نو د حلال او د احلال په معنی کې رفع الصوت معنی پرته ده، اواز اوچتول، دا د دې اصل لغوي معنی ده. احلال اواز اوچتول. دویمه معنی تفسیرونو کې کېږي چې اوهل دا د ذبیحه په معنی کې دی. نو یاد ساتئ چې چا اوهل د ذبیحه په معنی کې اغیشته دی نو هغه د هغې عرف د وجې نه، عرف د وجې نه اوهل د ذبیحه په معنی اغیشته، ورنه ذبیحه د اوهل اصل معنی نه ده. اصل معنی د اوهل ده رفع الصوت، نوم آواز اوچتول، آواز کول، دې ته وایي احلال. نو موږ هلته بقره کې ما تاسو ته ویلو چې د دې به سورة المائده کې وضاحت نو ما اوهل لغیر الله به، ما اوهل حرام دے هغه شی اوهل چې نوم واغشته شي، آواز وکړې شي هغې باندې لغیر اوهل نوم واغشتل شي، آواز وکړې شي لغیر الله غیر الله دپاره به په هغې، به معنا بابا با اعلی معنا شي، علیه په هغې باندې. د دې د تفصیل ضرورت ذکر راځي چې اکثر مفسرین په اکثر تفسیرونو کې اوهل دا د ذبیحه په معنی کې اخیستل شوی دی، او به کې دا با زائد کړی شوی دی، او مطلب دا اخیستل شوی دی، او معنی مراد صرف جانور اخیستل شوی، څاروی حیوان. نو مطلب د دې جملې دا دی چې هغه حیوان حرام دی چې هغه ذبح کړی شي لغیر الله د غیر الله دپاره به هغې، نو با زائد ده چې مطلب څه شو، هر هغه څاروی په تاسو حرام دی چې هغې د الله نه ما سوا د بل چا په نوم باندې حرام ذبح شو، او د ذبح په وخت کې نوم هم پې د هغه غیر الله واخیستی شو. لکه د عربو عرف دا و، هغوی به وي بسم الله والعزا، یا که اوس څوک ووایي چې دا د فلاني بابا په نوم باندې زه ذبح کومه، د بسم الله په دیا پې د هغه نوم واخلي، نو وایي دا ما اوهل لغیر الله به دې ته ویلی کېږي. نو تر دې پورې خو څه غلطه خبره نه ده، لیکن انحصار دا پکې بالکل غلط دی. که څوک دا ووایي چې د ما اوهل لغیر الله به صرف دا مصداق دی، لکه بعضې خلکو ته شبهه لګېدلې، هغوی وایي چې ما اوهل لغیر الله به صرف هغه څاروی دی چې هغې د غیر الله دپاره ذبح شي، او د ذبح په وخت کې هغه باندې نوم هم د غیر الله واخیستی شي، نو دا به حرام وي. او که د الله په نوم باندې یو شی ذبح شي نو هغه به بیا حلال شي. مونږ به نه، دا صورت چې دی ذبح والا صورت دا بالاتفاق د ما اوهل لغیر الله به دی، او دا بالاتفاق دا څاروی حرام دی. خو دین علاوه بل قول هم شته، بل قول دا دی چې ما نه مراد جانور دی، حیوان، او اوهل دا د ذبیحه په معنی نه دی، بلکې د نامزد کولو په معنی کې دی،
لغیر اللہ به سمانا ما هغه ساروی چې نوم واغېستلی شي به مانا علیه په هغه باندې لغیر الله د غیر الله چې په هغه باندې د غیر الله نوم واغېستلی شي چې دا د فلانی بابا په نوم باندې دی اگر چې هغه ذبح د الله په نوم باندې ذبح شي نو موږ وایو دام د ما اهل لغیر الله به صورت دے دا هم پا ما اوہل کی داخل دے چی صرف ما دیو سڑے اوئی چی دا بکرے یا دا غوا دا میخا دا دا فلانی درگاہ دا لکہ عام زمون معاشرہ کی جی صورتون رائی جی خلق وئی کہ دا کار میں اوشو نظبا فلانی دربار لا بکرے ورکوما یا بولا غوا ورکوما او ذہن کی دا آغا دربار والا خوشنودی وی اگر چی ذبح کولو وقت پہ بسم اللہ اللہ اکبر خب زور آواز سروائی منگو دا شے ہم حرام دے او دا ما اوہل کے شامل دے او دا دی خورل بالکل حرام دی عین حرام ما دا ذکا دغی صورت تخباد خلق حرام نوائی اگئی وی چونکہ دا دا اللہ پنوم ذبح شے دے منگو دا اللہ پنوم ذبح شو لیکن نامزد شوے دے دا غیر اللہ دا پارا نو دا غیر اللہ پنوم دا مقرری چے دا ساروے حرامی اس کو پہ دا اللہ نوم واغی سلیشی نو ہم دے نپاکی او پا دی مانے دیر وجی دی دی منی دیر دلیلون دی چی دا ما اوہل کی دا شے شامل دے لگا گورا یو دا وجہ او یو دلیل دا نبی علیہ السلام نا یو تن تپوس کی دا دلیلون دا توام چی گورا دا غیر اللہ پا نوم مانے دا څاروی حرامی دو دا پارا دا غیر اللہ نوم اغیستل دا شرط ندی صرف نامزد کول کافی دی دیر پارا دلیلونا نبی علیہ السلام تک یو سڑے راگے چی ما بوانا مقام کی دا اوخ نظر منل منخ بوانا مقام بوانا وقت کی نو نبی علیہ السلام جنا تپوسو کو دعا وی آیا حلتا دا جاہلیت سا بت وغیرہ خنو پخوا وی نا یا رسول اللہ آیا حلتا دا آغی سا اختر مختر تہوار ہو نکی وینا نوی بیائی پورا کر او فی بی ندرک نو دی سوال نا مونگ ووج گورا کہ حلتا کی سبت وہ پخوا یا پخوا دا آغی اختر پکی کیدو نو گورا نبی علیہ السلام با منع کڑی وا چی دی ترہم دا شے حرامی دو دا آغی سر تشبیرات لا اگر جد جدا او حلالو نو دا خوی دا اللہ کو نمانی حلالو دویم دلیل و دویم وجہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ دا غین تپوسو شو پخوابا معشومی چیوے کنا دی با دا کپڑو نبے صدا سی گلیگانی غنی جوڑو لے اس خود آغی تصور نشتا آغا وقت بدا دیرو دا آغی بس خاص دا سی شکل مکل نو ہوئی یو تبے جینئی بھی او بل تبے حلق بھی وہ بدوالا یو شان رہو سجا بولا بیا ویختا میختا جوڑ کرل خود ځان لے علماء دا آغی جانا ور کڑی واجی گریلو داری یو جینئی لور سر راشی نو پاگی کی بچا پھر دیر غلوبو کو چی دا آغا جینئی او دا حلق وعدہ بیم پکیو کو پیا پیا پا وعدہ کے سے چاولی ماولی مپخولی دا دمونگم دین کشتا نو حسن بصری صاحب نا چا دا غی تپوسو کو چی دا یو جینئی دا گوڑی وعدہ دے او پاگی وعدہ کی حقا مطلب بکرے حلالی اوخ حلالی نو دی اوخ خوڑل با حلال بھی کا حرام بھی اگر ورطوی جن دا حرام دی دا پا ما اوہل کی داخل دے نو گورا اوخا اغی دا اللہ پا نم حلال کڑے وا خو چونکی دا گوڑی یا دا گوڑا ورطو یا دا اغی دا
دا هغې په وعده کې وو که نه نو حسن بصري ورته ووایي چې دا حرام دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نه تپوس شو چې په دې وخت کې هغه وخت کې عجم نه به غوښې مخې راتلې چې د عجم مشرکانو به خپل په اخترونو کې څه څاروي حلال کړل او بیا یې کوم مسلمانانو له هدیتن ورکوي انو دا مونږ له خوړل څنګه دي تو حضرت عائشې ورته ووایي چې دا حرام دي که په غرض باندې حلال شي دي ځکه چې دا دوی د خپل معبودانو د خوشنودي دپاره حلال کړي دي نو دغه وجې دي دغه دلیلونه دي چې محض نامزد کولو سره هغه څاروی حرام شي اگر چې د ذبحې په وخت کې هغې باندې د الله نوم ولې ونه وایي د الله نوم دې پې ووایي خو بیا به م هغه څاروی حرامي لکه علما فرمایي من ذبح ذبیحة وتقرب به لغیر الله چا چې یو څاروی ذبح کو او په هغې سره نیت د غیر الله د خوشنودي و نو صار مرتدا وذبیحته ذبیحة مرتد دې صرف په دې فعل سره مرتد شو او د ده ذبیحه د مرتد ذبیحه ده د علماو په دې قول کې اوس تفصیل نشته چې من ذبح ذبیحه چې په وخت د ذبح د هغه غیر الله نوم واخیستو که د الله نوم واخیستو علی الاطلاق یې ویلي دي چې من ذبح ذبیحة معلومه شوه چې ما اهل لغیر الله به که یو شی د غیر الله دپاره یو څاروی مقرر شو که نه او د ذبح په وخت کې د الله په نوم باندې هغې ذبح شو نو دا به حرام او دا بالکل ما ذبح علی النسک کې خو بالکل صراحتاً داخل دی لکه مخکې را روان دي یو دریم قول دی په ما اهل لغیر الله به کې هغه دا دی چې ما عام دی د مولانا حسین علی صاحب ترجیح دا ده چې دا ما عام دی لہذا دې په خپل عموم باندې هر هغه څیز ته شامل دی چې کوم شی د الله نه ما سوا د بل چا په نوم باندې مقرر شي که هغه جانور وي که هغه میټیایي ده که هغه چاول دي که هغه حلوا ده که هغه شمع ده او که هغه نور څه شی دی لکه زمونږ د فقهي کتابونو کې وګورئ هغوی دا وایي دا اهل القبور چې په قبرونو باندې کمې ډیوې لګوي کم غلافونه اچوي یا دغسې نور افعال کوي او مقصد یې د هغه غیر الله خوشنودي وي نو دا ټول شیزونه حرام دي بیا دلته یو مشهور سوال دی دا خو بیا دا سوال او بیا جواب علامه شامی ذکر کړی دی چې دا خو بیا څه مطلب شو دا میلملې چې مونږه څاروي ماروي حلال کو چرګه چرګوړي حلالو نو دا خو هم بیا د غیر الله دپاره شو دا هم الله دپاره ني غیر الله دپاره شو نو د دې جواب علامه شامی صاحب کوي په هغه جواب کې ځان له یو مسله ده چې هغه زموږ معاشره کې ډېره عامه ده او موږ ورته سوچ دي نو هغوی وایي ما ذبح لقدوم الحاج یا والضیف د جواب حاصل دا جوړیږي چې کتا یو شی ذبح کړی وي مثلا یو حاجی صاحب د حج نه را روان دی د هغه په خوشحالي کې تا څاروی حلال کړی دی مقصد دی محض د هغه خوشحالول دي هغې تا څه کرا دي نه د هغه خوراک دپاره خو صرف تا د هغه خوشحالولو دپاره څاروي حلال کړي دي په خلکو باندې خورې نو دا د ما ذبح لقدوم الحاج دا اوس ما اهل کې داخل دی ها کتا هغې میلمه کړی وي راغی یو مړی نیم هغه واخیسته او تا نورو ته ورکړل نو دا بیا د میلمه دپاره دی دا صحیح دی خو چې ته هغه باندې د خوراک نیت ستا نشته
محض داغه خوشالول غواړي نو دا بیا ما اوهل کې داخلي ما د دوی عموم معاشره کې د دې عموما دغه دی انتخابات ورځو کې ډیر ښکارا کی دا چې کم خلق عہدیدار جوړ شي نو هغې دپاره دا د علاقې خلق چې کم دي دی د هغې د خوشحالولو دپاره چې دکه دته دا سیټ ملاو شو نو آینده به ترې خپل د مطلب کارونه راوباسم نو هغې ته وویلی شي چې جي ما نن دومره دیګونه خوښ کړي وو غریبانانو کې مې تقسیم کړل دا محض د هغه خوشحالول دي دې ته وایي ما اهل لغیر الله دا حرام دي او د دې خوړل نی پکار ها که هغې پکې مېلمه دی هغې هم دی پکې او د هغه د وجې نه تا نور خلک هم بللي دي نو بیا صحیح دی خو چې چېرته علامه شامي صاحب وایي چې مقصد عقل وي د هغه خوراک نو بیا دا د مېلمه د ضیافت دی او چې خوراک مراک هغه باندې خورول نی مقصد صرف خوشحالول مقصد وي نو دا بیا ما اهل کې داخل دی نو څلورم شی ما هر هغه شی اهل چې نوم واخیستلی شي لغیر الله د غیر الله دپاره به په هغه نو دا به حرامي والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع داو دې ته وایي تخصیص بعد التعمیم تخصیص بعد التعمیم دی ځکه میته لفظ عام وو هغه دی څاروو ته شامل دی ځکه دا چې کوم څلور قسمه څاروي ذکر کېږي نو دا هغه دي چې کوم شرعي طریقې سره نه دي ذبح شي نو دا مردار کې داخل دي خو بیا یې الله تخصیص کوي بعد التعمیم هغه اول پکې څه دی المنخنقة مرۍ خپي کړی شوی چې یو څیز یعنی یا یو بنده هغې د مرۍ نه نیولی او مرۍ ولا خپي کړه په هغې سره مړ شو یا یو ښکاري شیز مطلب یو ښکاري سپی وغیره چې هغه به یې په مرۍ باندې ولا خپه کېښوده او په هغې سره هغې مړ شو یا جال کې داسې راغی چې هغې سره یې مرۍ خپي شله د هغې سره مړ شو نو یو دا وی حرام دویم والموقودة او وهلی شوی په غټ ګټه وغیره باندې چې د هغې د درونوالي د وجې نه دی مړ شي سیرلی شی نی والمتردیة او ورغړېدلی چې ورغړي معنی بره غر کې ته ووهې او د غړېدو د وجې نه هغې لاندې ځمکې ته وغورځېږي او مړ شي والنطیحة او ښکر وهلی شوی چې یو څاروي بل په ښکر وهلی دی او مړ کړی دی دا څلور شیدونه وما اکل السبع او هغه چې اخري درنده چې درنده اخري نو دا وی حرام دی وما اکل السبع درنده اخري دلته یو سوال دی چې درنده اخري نو هغې خو د درندې ګېډه کې لړ که نه د هغه د حلال او د حرام څه مطلب هغې خو اوس د درندې په ګېډه کې دی که حلال شي نو موږ له څه فایده او که حرام وي نو څه مطلب یو کتاب دی مسائل امام رازی زبردست موږ ځکه غالبا دلته پروت هم دی وینو نو مسائل امام رازی صاحب ډېر زبردست کتاب دی دلته کې دا سوال هم کړی او د دې جواب هم کړی او دا بره چې کوم ما تاسو ته ربط ویلی احلت لکم والا دا ربط هم هغې د دې دا سوال کړی دی چې د دې دواړو جملو په خپله کې څه ربط دی او بیا یې دا ربط ذکر کړی نو مسائل راځي بعد ډېرې زبردست نقطې دي پکې مونږ چې کله نیلوي صاحب څخه کوو که نه نو هغې د دې کتاب تذکره کړې وه چې دا ډېر بهترین کتاب دی او نیلوي صاحب د کتاب ډېر یو شوقي انسان و معنی د هر وخت کې به کتاب کې مصروف و بیا
چونکې دومره وسې نو د کتابونو چا چې به وله کتاب ورکو نو هغه به هر وخت کې د کتاب سره به د هغه سړي تذکره هم کوله نو مسایل راځي چې مونږ ته ووایي نو مفتی مجتبی صاحب وله دا مونږ نه یو کال مخکې دا هدیتن ورکړی نو یہ مجھے سلیم خان والے مجتبی نے دیا ہے حین پر بیا مونږ پېښور کې نه ما اخیستی و واقعي ډېر زبردست کتاب د مسایل راځي هغوی لیکي چې ما اکل السبع مطلب دی ما اکل منه السبع چې درندي تېنه خوړلی دی او څه لا پاتې دی نو دا پاتې په باره کې وایي چې دا حرام دی وما اکل السبع ہاں الا ما ذکیتم مگر هغه چې تاسو یې ذبح کئ الا ما ذکیتم دا استثناء چې دا بعض خلک وایي دا استثناء د ټولو سره ده المیتة والماء